बुलेटिन आगाज के खबर को द मौजूदा हुकूमत यव बल दावा सिर्फ दावा पाते शवेरा द खबर पुख्तनख्वा पुरफैजा और खुले द सेल जाय कालाम के द हुकूमती बंदेज बावजूद दवनो कटाई दरस के रवाना दा द जंगलों कटाई सरा के ख्वा द मकामी जाय खुलाता नुकसान रसीदेशी नुबलख्वा दगा कामी दौलत ता पलोए पैमाना द नुकसान रसवलो कोशिश हम रवान दे द जंगलों दरना वनो वहालो द खिलाफ द मकामी इंतजामी दरीज और तफसीलात लपारा खपल नुमाइंदा नियाज अहमद खान मालूमात जी नियाज वनो कटाई पाड़ा मकामी इंतजाम वली खामोश दा जी बिल्कुल नूर द कालाम چې سیلاني سیمه ده او حکومت دا داوا کوي صوبایي حکومت خصوصا چې مونږه د سیلاني سند تباود ورکو د تبونې لګو د بچي د خپل چې د پاتیکو ولې د بده مرغه په دا کالام سیمه کې د حکومتي ادارو تر سوري لاندې د 1300 میاشتو چې په بېدردۍ سره د قیمتي ځنګلاتو او دونو کټای روانه ده یو وخت چې د کالام سره بالکل نږدې 15 کیلومتره لري بیو او کس او اناکر دغه ځکه چې د په لوی شپې راغلي چې د کټ کیږي او باقاعده په ګاډو کې هغه چولای کیږي او کالام تر وړل کیږي په دغه لړ کې چې د مقامي یو کونسلر شانظر هغه چې د باقاعده میډیا ته ویلو چې دوی بیا چې د مقامي انتظامیه ته ځلي انتظامیه ته د فارست اهلکارو ته ویلي چې د غیر قانوني او به دردۍ سره ونی کټ کیږي ولې هغه په چې د په دې باندې مانخیز خاموشي اختیار کړی دا مونږ هم بیا مشرق ټي وي بیا رابطه وکړه د فارست افیسر سره د ډي اف او سره د ډیسټریکټ فارست افیسر سره او هغه چې د دغه نه د علمي اظهار کړی دی او ویل چې په دې موږ تحقیقات کوو او دغه لړۍ چې د نن نه ده بلکې د ستو ورځو دا روانه ده 1300 ورځې وړاندې د فارست یو افیسر ویل چې دوی د هوټل څخه 50 پېتا سلیپر برآمد کړو هغه چې د راوستلو غیر قانوني او کې د مقدمه هم درج کړی دا او مقامي خلک دا وایي چې دومره نږدې او دغه رنګ سلیپر چې هغه د ونو کټ کړی شي او بیا جوړ کړی شي هغه په کوم ډول باندې په کومه طریقه باندې د چیک پوسټونو دغه عام ځای ته راوړل کیږي په دې باندې د علاقې خلکو ته تشویش اظهار کړي او د دې سره د صوبایي حکومت هغه داوی چې دوی سونامي ټریز موږ لګاو دلته په زرګونو په لکونو ونې به لګاو او بیا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ابایي علاقه ده سواد داغي علاقه ده دغه باوجود دلته کې چې دغه به دردۍ سره کټینګ کیږي د غیر قانوني ونی کټ کیږي او د غیر ماحولیات تم نقصان ده چې د علاقې حوصله تم نقصان ده چې ولسو عام خلکو او غوښتنه کړې چې دې په دې پوری تور پر کاروي وکړي شي او کوم مقامي خلک چې د حکومتي چارواکي دي دا وی خلاف چې نو کاروي وکړي شي او څوک چې په دې کې ملوث شي هغه ته سزاګانې ورکړي شي جیلو صحیح مننه نیاز احمد خان تفصيلات لپاره بل